د قیامت میدان کې یو سړی به روان چې روان دی د جهنم اعلان پیو شو د نبی علیہ السلام د امت سړی د دوزخ اعلان پیو شو جهنم ته بوت چې روان شو آدم علیہ السلام به د عرش د سوري لاندې ولاړی او د کجوري د پاڼې په شان شنې جامې به چول هغه به پیغمبر علیہ السلام ته आवाज وکړي نبی علیہ السلام ته د قیامت پر ورځ باندې په احمد आवाज کیږي یا احمد پیغمبر علیہ السلام ورشي سوی وستا یو امتی روان کړی جهنم که څه ښېګړه ورسره کولی شي پیغمبر علیہ السلام چې تپوس وکړي فرشتو دا څوک دی پیدا جي فلان کې د فلان کې زوی د فلان کې کلي یاره لږ یې راوګرځوئ دا خو یو نیکي ما سره ده حالانکې د هغه ګناه او بدۍ تللي دي ګناهونه یې درانه دي او نیکۍ یې سپکې دي او ګناه ډېره درانه ده جهنم ته روان وی راوی ګرځوئ فرشتې به یې نه راګرځوي نبی علیہ السلام به بیا ول آواز ورکړي چې فرشتو راوګرځوئ دا سړی د یو نیکي ما سره پرته ده فرشتې به بیا نه راګرځوي بیا به پسې پیغمبر علیہ السلام ور روان شي فرشتو ته به وایي چې دا سړی راوګرځوئ چې د خدای ته ووایم چې د حساب کتاب سره دوباره کړي یو نیکي ما سره فرشتې به ورته ویل ستا قرآن کې نه دي راغلی چې علیها ملائکة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون جهنم باندې کومې فرشتې مقرر دي هغه ډېر سخت دل دي او چې څه د خدای را طرف نه حکم کېږي هغه مني په چېړنه نرمېږي او چې څه ورته الله وایي هغه کوي نو موږ ته خدای چې څه ویلي دي موږ هغه کوو موږ نه راګرځو نو پیغمبر علیہ السلام بیا الله ته دا وکړي چې خدای پاک دا بنده دې فرشتو ته ووایه چې راویې یو نیکي ما سره ده راوبېږوئ چې کله یې راواپس کړي نبی علیہ السلام به هغه سړي ته وایي چې ستا یو رکوټې غوندې نیکي ده ما سره د دې خپل لستوڼي نه به پیغمبر علیہ السلام یو دوه ګوتې کاغذ راوخلاص وایي دا وړه نیکي دې پاتې ده هله چې بیا د سړي حساب کتاب شي دی به وایي چې دا رکوټې نیکي دا څه شی دی زما خو دومره ګناهونه دي چې هغه ځمکه باندې تله پرته ده دا پوټې نیکي څه شی دی خو پیغمبر علیہ السلام به پیژني هم نه دا سړی چې دا څوک دی نبی علیہ السلام به ورته وایي ګوره داسې وکړه وړه نیکي ده ته دوباره حساب کتاب وکړه خدای نه سوال کوو چې خدای دې بچ کړي دې غریب به هم لږ تمه کې شي الله ته به وایي چې خدایه د دې بنده یو وړه نیکي ما سره ده الله دا وله دوباره وکړه چې تله بیا ګناهونه او نیکۍ په تله کې واچي هغه وړه نیکي به راوالي دوه ګوتې کاغذ اب وله په نیکو کې واچي نیکۍ به درنې شي او ګناه به سپکه شي مخکې پې د جهنم اواز شوی اوس به پې اواز وشي سړی جنت ته روان کړي دې به رامنډی او د پیغمبر علیہ السلام پر خپو به پرېوځي لاسونه به خپلوي چې ته څوک یې ما ونه پېژنې نه ما سره دې ښېګړه وه او دا ورکوټې پرچه څه شوې چې پکې دې ور وغورځوله نبي اسلام ورته ویل ستا پیغمبر یم چې تا په ما نالیدلي ایمان راوړی او دا رکوټې کاغذ هغه درود شریف و چې تا په ما وې ما دله 13 ورځې له جمع ساتلي د درود شریف دا برکت کې اوس هم د ربیع الاول میاشت باره وفات میاشت او صاحب څوک پکې چراغانون څوک څوک خیراتونه په خپل ځای ښه دي خو لږ په پیغمبر علیہ السلام درود د زور ورکړي ووایه ټول یو ځل درود شریف اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعین درود شریف کې ډېر برکت د دلیل الخیرات د صاحب چې چا درود شریف کتاب لیکلی دی وایي په لاره روانو وایي تږی شوم وایي یو کوي دی هغه کوي له ورغلی وایي چې مې وکتل په کوي بورقه نشته او اوبه یې ډېرې لاندې دي ویخلتلي دي نه بورقه شته نه خوا کې کورونه شته چې چا نه بورقه وغواړم نه پکې پوړی شته چې د کوز شم او صبر او باسم یو ماشومه جینۍ دی ما ته چې کاکا ولې ما ورته چې یاره تږی یم ډېر زیات او په دې کوي باندې بورقه نشته او ډېر تږی یم اوبه نشته خوا کې وایي هغه ماشومه جینۍ راغله وایي ما ته چې دا خو اسانه خبره که اوبه درله راوباسم یو څه ټکي چوف کړل په کوي باندې وایي د کوي اوبه سر له راغلې وایي ما ته اسکه بابا اوبه وایي په لپه مې ته اوبه راواخېستې او مې څښلې وایي چې موړ شوې بچې او بیا یو ټکي چوف کړ اوبه بیا ویښله لاړه وایي هغه ماشومه مې کلکه راونیوله چې دا پیری ده که د انسان ماشوم مې ته څوک دی د پیری وایي چې نه ده خو انسان یم مې چې دا څه چل دی وکړه چې چوپ دې وکړه اوبه سر له راغلې چې بیا چوپ وکړه اوبه ویښله لاړه دا چل به راته ښه پرېږدم دی نه اوس رکوټې نابالغه ماشومه وایي ما ته چې دا خو یو شی مې زده کړی دی چې زه څه کار کول غواړم هغه ټکې ویم هر څه مې کېږي اوبه نی اوبه یم اوبه خدای را پیدا
او به ویښ کړي چوپ نارې کوم به خدای سر لراوي او بخکته بوتل غواړم چوپ نارې کوم خد وای ما چې شابه دا ټکی ما ته وای ما ته چې دا خدای په پیغمبر هم درود شریف وایي یو درود په نبی علیہ السلام وایي دا غي دا برکت دی چې څه د خدای نه غواړم هغه سره خدای پاک راکړي درود شریف معنا څه ده په پیغمبر علیہ السلام د رحمت سوال اللهم صل علی محمد ای خدایا په پیغمبر علیہ السلام رحمتونه نازل نو په پیغمبر علیہ السلام دومره رحمتونه دي کته د خدای نه سوال نه کینې خدای په رحمت نازل دی او زموږ علما دا غي مثال ورکړي وی لکه بیټری او سړی راوالي او دیوال ته ووهي نو دیوال ته د بیټری فایده نه رسیږي رڼا خو پې پرېوته خو هغه فایده تا ته لار هغه رڼا واپس تا په دې مخ راغورځېږي تا ته لاره رڼا کېږي دیوال ته فایده نشته دقه رنګې که ته د پیغمبر علیه السلام دپاره درود وایي نو فایده پیغمبر علیه السلام ته نه د فایده چاته شوه هغه ټوله تا ته نو دا میاشت د ربیع الاول ده تاسو چې باره وفات ورته وایئ کوشش کوئ چې خیرات وکړئ او ثواب نبي علیه السلام ته وبخئ نفلونه کوئ ثواب پیغمبر علیه السلام ته وبخئ درود شریف په نبي علیه السلام ډېر زیات وایئ دې کې هم ډېره زیاته فایده ده او دا حقیقت دی که د دواړو